کتونکو ګران اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خبرېغه ګران اوریدونکو څنګه تاسو ته پته چې روزانه د اتونه والا ټیک تر 9 بجو پورې زموږ تاسو سات وی او د نیوز راوند اپ پروګرام چې کوم دین هغه وړاندې کوو. نننی پروګرام کې به په نن 400 کې په درنې باندې به خبرې ترې کوو. د سره سره ډي پی او 400 محمد وقاص خان په موقف باندې به خبرې ترې کوو. بیا به د هغې نه وروسته چې کوم دینو په سیلاب باندې به خبرې ترې کوو. یو د هغې نه پس به د تحریک انصاف په سیاست باندې خبرې ترې کوو چې آیا په داسې وخت کې سیاست پکار دی او که نه دی پکار. او د هغې نه پس به چې کوم دی ګرانو کتونکو معروف ځوان تعلیم ماهر سجاد علي تورنزی غیلم بلنه ورکړې ده او د هغوی رایې به سره شریکونو. اخره کې چې کوم دی نو د هغه جینکو دپاره هغه هلکانو لپاره ډېر مهم پروګرام دی. څوک چې په 20 کې داخله اخلي یا څوک چې د اف ای سی کې چې کوم دی نو داخله اخلي او یا د دې نه علاوه چې کوم دی څوک د یو کې نه چې کوم دی نو تعلیم کول غواړي نو په هغې به سره خبرې اترې کوو. سوپیریر کالج حوالې سره یا د سپیرټ سکول حوالې سره چې اوس بل ورځ چې کوم دی نو دغه به کولاویږي یا دې سره څوک ډیپلوما کوي نو د امپایر کالج حوالې سره به هم خبرې اترې کوو. ګران اردوونکو ټول نه مخکې چې کوم دی نو په دغه درنه به خبرې اترې کوو چې دغه درنه جماعت اسلامي راغوښتې وه او دا ای پی سی سره مشترکه وه چې د آل پارټیز ما پکې د عوامي نشنل پارټۍ او د قومي وطن پارټۍ کسان ولیدل او دغه شانتي شمالي اشنغر د جرګې چې کوم موساخان ډکې دي نو هغه مې پکې هم لیدلي. دې سره سره وکلا چې کوم دي د های کورټ بار صدر امین الرحمن خان ایډوکیټ سره د خپل ملګرو د شانتي ثوابه مردان او د نورو بارونو چې کوم دین صدران هم راغلو. پیپل لایر فورم چې کوم دین هغوی پکې هم موجودو. په دغه کې هغوی وکړل تقاریر او خپل تقریرونو کې دغه وویل چې بس پولیس داسې پولیس هغسې پولیس چې کوم دین ناجایزه کوي او پولیس چې کوم دین کیسونه څنګه روړي څنګه نه روړي. دغه یو بیل باب ته خو به هر خل په بعضې بدو کې خم خیر وي نو دا بعضې خبرې پکې مونږ مورو. الله دې کي چې کوم صوبایي صدر های کورټ بار چې کوم دی کمې خبرې وکړې چې مونږ به مظلوم ته انصاف ورکوو او چې څونه مظلومانو داسې خبرې وي چې هغې سره چې کوم دی نو پولیس لخوا زیاتې کېږي نو هغوی دې مونږ ته راځي. او دې نه مخکې چې کوم دی د ایسپروشو د سودخورو په ضد چې کوم دی نو مجیب الرحمن خان ایډوکیټ هم خبرې اترې کړې وي او هغوی باقاعده هغه ویډیو چې کوم دی نو هغه زموږ سره شته دی مونږ شیر کړې ده. نو چې داسې غریبانان خلک چې د وکیل وس نه کېږي نو هغې له به مونږ وکیل ورکوو. نو دغه خو د وکلا خبرې وې ورسره چې کوم دی نو بیا دغه کې میا خاندان چې کوم دی نو هغوی پکې هم ګډون کړو او د دغه مقتول والد صاحب چې کوم دی نو هغوی میا محسن شاه هغوی تقریر وکړو. تقریر چې کوم دی نو ټول خلک یې ډېر زیات جذباتي کړل ځکه چې اولاد دی اولاد ډېر زیات خوږ دی او دغه خپل زوی چې کوم دی نو دغه درد یې بیانو. ګرانو کتونکو دې سره سره موږ په دې کې انټرویو وکړو. په انټرویو کې موږ یو څو سواله د خلکو مخې ته کېښودل چې دې کې مدعي څوک دی نو چاته پته نه وه. بیا هم دې تپوس کو چې یاره دې کې د ایس ایچ او خلاف پولیس له چا ثبوتونه ورکړي دي نو د هغې هم چاته پته نه وه. بل درېیم سوال هم وکړو چې یاره دې کې کوم 2 پولیسه خلکاران جوبل شوي دي نو دا څوک دي او دا په کوم ځای باندې لګېدلي نو هغه هم د ډېرو خلکو ته پکې پته نه وه. دې سره سره چې کوم دی نو اف آی آر کې نامزد څوک کسان دي نو هغه هم پته نه وه. مخالفو اف آی آر کې نامزد څوک دي هغه هم پته نه وه. لکه موږ خو جلسې درنې او دې له ځو داسې د سیاست هم ټول چې کوم دی نو د رشته دارۍ او د دوستۍ ته راغلی دی نو په رشته دارۍ او دوستۍ کې موږ سیاست کوو. خو ګرانو کتونکو چرته هم چې ځای نو ځان بریف کوي. بل د پارټۍ مشر چې یو ځای ته ځي چې هغه خو خبرې که نه یا یو پارټي چې احتجاج راغواړي چې هغه خو ځان بریف کړي که نه نو هغه هم نه دی بریف. نو دغه یو څو خبرې اترې چې کوم دی نو هغه وکړلې. بیا ګرانو کتونکو په دغه کې موږ ډي پی او 400 هم لاړو. ډي پی او 400 چې کوم دی نو هغې سره موږ خبرې اترې وکړو. ډي پی او 400 په دې عقله باندې چې کوم دی نو ووایي چې یاره مونږ ته لا څوک راغلي نه دي مونږ ته لا څوک راغلي نه دي مونږ ته لا یو عیني شاهد نه دی راغلی. مونږ سره چې کوم دی نو په دې کې لا ناستې نه دي شوي. کومه موقع چې ده نو د موقع له نقشه ضرر چې کوم دی نو هغه نه دی جوړ
چې هغه ځای ته لاړ شو چېرته چې دا واقعه شوې ده او هغه موږ ته دغه فریقین ویلي چې موږ به د خپل وکیل سره مشوره کوو نو د هغې نه پس په چې کوم دی نو بیا په دې باندې خبرې اترې کوو بل دغه کیس چې کوم دی نو مردان ریجن ته د ډي پي او 400 په ریکوست باندې چې دې کې شفاف انکوایري وشي چې یا بعضې خلک پې سیاست کوي یا بعضې خلک چې کوم دی نو کینی نه لکه ګوره ګرانو کتونکو ظلم شوی دی انتخابي ظلم شوی دی چې څوک هم دې ته ظلم نه وایي دا به چورلټ ناجایزه کوي خو د هرې خبرې بیا څه خل وي او هغه خل دا وي چې ته به یو ځای کې کینی او تا ډي پي او د دفتر نه روشړي یا ستا ونري ستا خبرې ونه کي چونکې خاندان والا چې کوم دي نو هغه په دغه کې اګري شوي دي خو نن دغه درنې دغه نو خدای دې کړي چې سبا کینی او دا کیس چې کوم دی نو مخکې لاړ شي چې دود کا دود او پانی کا پانی چې اصل قاتل چې کوم دی نو هغه مخې ته راشي نو دغه خبرې چې کوم دی نو پکې مخې ته وشولې دې سره سره ډي پي او په دغه خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې یاره موږ وایو چې شفاف انکوایري وشي خو چېرې جوډیشل انکوایري وي نو هغه به ډېره ښه وي نو ما ورته دا به جوړوي څوک دا جوډیشل انکوایري نو دا فریقین چې کوم دی نو دوی به درخواست ورکوي او چې دوی درخواست ورکړي نو د هغې نه پس به چې کوم دی نو جوډیشل انکوایري راځي په دې کې بیا موږ صوبایي صدر چې کوم دی امین الرحمن خان اډوکیټ سره خبرې وکړې نو هغوی ویل چې موږ په های کورټ کې درخواست ورکړی دی او موږ باقاعده چې کوم دی اوس د دې تحریک آغاز وکړو او دغه جوډیشل انکوایري چې کومه ده نو دغه به موږ کوو خو ګرانو کتونکو دې وخته پورې پولیس ته چې کوم دی د پولیس د وینا مطابق درنې احتجاجونه دغه کیږي خو هلته کې ناستې نه دي شوي چونکې هغه خلک یو ځوان زلمي لاړ هغه ډېر غټ غم کې دی او نن چې د میا محسن شاه صاحب دغه تقریر موږ کته نو هغه تقریر ډېر ناس خلک چې کوم دی نو هغه په ژړا کړل او اولاد ډېر خوږ دی خدای دې داسې درد چاته هم نه ښیي او بعضې خلک په دې کې بیا شیطانی او خپل مفادات لکه داسې ځینو ته بیا ایسپروش هم منډې وي داسې ځینو ته چې کوم دی نو بیا سودخوار هم منډې وي او هغوی پکې هر سړی پکې چې کوم دی نو هغه خپل چې کوم دی نو کار ادا کوي او بیا نه کوي نن ګرانو کتونکو میا خمنشاه کاکا خیل چې دا د هغوی کزن دی او رشته ده میا لمګیر شاه کاکا خیل چې هغه هم په دې کې دی نو دې نه مخکې امیر مقام راغی بیا پرون چې کوم دی اختیار ولی راغی نن خواجه سعد رفیق هم راغلی دا واقعه په میډیا باندې ډېره لرې لاړه خو مجال شته چې زموږ د صوبایي حکومت ته یا وزیر اعلی صاحب ته دا فرصت ملو شو چې غم راشي په دې کې کینی چې دا یو ډېره لویه لانجه ده د پولیس او د ولس ترمنځ یو ډېر لوی ګیپ پیدا شو مسله کوم ځای کې نښتې را څوک بدلول دي څوک نه دي ښه بیا ګرانو کتونکو سفري بي بي دا یو خبره کومه چې یاره ایس ایچ او ګرفتار نه شو ایس ایچ او ولې زموږ په دې ملک کې به تاسو کتلي وي چې څلور مرګونه وکړه 5 مرګونه وکړه بس لاړ شه بي بي یا د تاڼې نه پسې چل باندې اف آی آر ترلاسه کړو بس بي بي وکړه نو بي بي کې چې کوم دی نو بیا هغې ته بیا لاس نشي اچولی ګرفتاري نشي کولی نو دا بي بي چې کوم ده نو دی د لاهور نه کړې ده دغه ایس ایچ او چې کوم په دې کې چار شوی دی نو هغه چې کوم دی نو دا سفري بي بي دی ته سفري بي بي وایي او دا چې کوم دی نو د 6 سپتمبر پورې ده غالبا یا ده 8 سپتمبر پورې ده نو دغه چې کوم ده نو دغه به د هغې نه پس په راځي زه خیران دی په دې سوشل میډیا باندې زه دا بعضې کمنټس وینم لکه دا هغه خبرې دي چې دلیل او منطق ته زه سوچ کې زه ستاسو په دې سوچ نه ځم چې لکه ستاسو مقصد دی لکه حقیقت غوره چې ته څه نه خبر نه چې خبر دی کم کنه چې واقعا په څه شي وه څه شي و چې هر څه دی کې دا خال څه دی نو دې حالاتو نه دی خبره وکړو نو ګرانو کتونکو دغه د مانځه پورې چې کوم دی نو دغه جلسه روانه وه او مانځه نه 9 بجې دا شروع شوې وه 9 بجې چې کوم دی نو موږ دغه ځای ته چې کوم دی نو هغه وررسېدلي وو او موږ د دغې خلکو سره انټرویو خبرې اترې مو کړلې په هغې باندې موږ پروګرام هم چې کوم دی نو باقاعده ریکارډ کړ او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو ډي پي او صحافیان راغوښتي وو بیا صحافیانو سره دا خپل آفیشلي موقف چې کوم دی ویډیو دا راغې نور موقف چې کوم دی د پولیسو په 2 ورځ باندې راغلی او بیا د ډي وي آر خبره وه لکه بعضې خلک وایي کیمرې یې وړي دي
او ډي وی آر وړی دی. نو ما دا خبره چې کومه ده نو ما ته صوبایي صدر های کورټ بار امین الرحمن خان ایډوکیټ په خپل انټرویو وکړه. هغوی ته ما دا وویل چې جی ډي وی آر لاړو دلته په ټول پاکستان کې دا تاسو ته پته یوه لیبارټري ده هغه په لاهور کې ده او هغې نه چې کوم دی نو فیصل رپورټ راځي هغه خو د بلوټ وي او خو هغه چې کوم دی نو دغه شانتي د فوټیج وي. نو هغې کې چې لږه شانتي قینچي شوي وي که نه لږه شانتي قینچي نو د هغې پته لګي او بل دې کې وکیلان دي نو دې کې څوکه خوا دې خوا نه شي کولی. نو هغه ډي وی آر چې کوم دی هغه رپورټ هغې ته م انتظار دی. بیا یو سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی نو هغه مخې نه تېرېږي او دغه سی سی ټي وي فوټیج دا د پمپ دی او دا ډي وی آر هم چې کوم دی نو دا د دغه پمپ وړلی شوی دی. کوم ځای کې چې واقع شوې ده د هغه ځای کیمرې چې کوم دی نو لا پته نه لګي چې دغه ځای کیمرې د چا په حراست کې دي. خو دغه کې چې کوم دی نو پولیس موبایل راشي په دغه کې موږ ګورو او بیا د پولیس موبایل نه پس چې کوم دی نو ډزې شروع شي بیا پکې څه پولیس هم منډې وخي څه هغه پمپ کې چې خلک یې هغه هم پکې منډې وخي او دې کې چې کوم دی نو خلکه بیا سیټ ته شي او په دې کې دغه دوران کې چې کوم دی نو بیا دوه پولیس کوم ځای کې لګي نو دا هم په دغه فوټیج کې پته نه لګي چې کوم ځای کې دغه دوه پولیس لګي او په دې کې چې کوم دی نو بیا عاصم شاه ایډوکیټ چې کوم دی نو دغه ځوان زلمي هغه هم پکې نښه شي. نو اوس دې ځای کې عیني شهیدین چې کوم دی نو دا به هغوی وایي چې یاره واقعه څنګه وه خو دغه کې نن چې کوم دی نو یو کامیابه جلسه چې کومه ده هغه جماعت اسلامي وکړله او ورسره وکلا چې کوم دی نو پکې په ګڼ شمېر کې په دې کې چې کوم دی نو ګډون کړو او د میاں خاندان خلک پکې هم راغلي. اوس داسې واقعه کې چې کوم دی نو وزیر اعلی له خو دلته کې مسله څه ده دلته مسله د سیاست ده دا یا مسلم لیگ والا دي یا جماعت اسلامي والا دي. نو ګوره دا یو غټه مسله ده چې دې کې د هرې پارټۍ خلک ولاړو عابد خان پکې تقریر وکړو راغلی و دغه شانتې نور ګڼ شمېر چې کوم دی نو خلک پکې راغلي نو په کار ده چې دې کې راشي او کیني او دا خلک خپلو کې کینوي چې کوم ځای کې دا ګیپ کوم ځای کې دی نو چې هغه مسله چې کومه ده هغه حل شي. خو د قانون چې کوم دی نو پاسداري په کار ده هر چاله قانون پاسداري په کار ده نه چې هغه نومایو شي او هغه نومایي شانتې حالات رامنځته شي. ګران کتونکو سیلاب طرف ته به راځو او سیلاب چې کوم دی نو دې وخت کې پنجاب هغه بالکل ډوب شوی دی. ته ضلعې چې کوم دی ډوبې شوي دي. د سیالکوټ حالات چې وګورو نو سیالکوټ دې وخت کې ډېر زیات تبۍ پکې شوې ده او پاک پوچ چې کوم دی نو په دې وخت کې لګیا دي په اتو ضلعو کې خلک چې کوم دی نو هغه ریسکیو کوي ورونه ډېر دغه شوي دي. مرکزي حکومت چې کوم دی نو نن یو بیان راغی چې د نیرونو غاړې ته کم کورونه د سیندونو غاړې ته چا کورونه جوړ کړي دي او هغه یې وړلي دي نو هغوی له معایزه نه ورکړل کېږي او په کار دا ده چې دا په پښتونخوا کې هم دغه شانتې خبره وشي چې څوک په نیرونو کې کورونه جوړوي او یو کور مې لاړو دا لاړو هغه لاړو نو چې تو بو ته مخه باندې نو ضرور به چې کوم دی نو داسې واقعات راځي. نو په میډیا باندې یوه خبره ده چې کوم ځای کې مسله وي نو مسله خو به څوک پیدا کوي او هغه مسله چې کومه ده هغه پارکویو ده. پارکویو یو منصوبه چې کومه ده دا بانی پی ټی آی په خپله تلې ولته ودرېد او د هغې صفتونه یې کول چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دې نه به خلکو ته ډېرې زیاتې پیدې وي او دلته کې به چې کوم دی نو دا ناله چې کومه ده نو دا به نری کړو نو دې سره به ځمکې چې کوم دی نو هغه به ډېرې زیاتې راشي او به د هغې هغه د دوی خو هغه کرامات تاسو کتلي دي که نه چې دوی بیا په کوم انداز کې لګیا وي. نو دغه پراجیکټ چې کوم دی نو دغه شروع کړو او دلته کې خو خبرې کوي نو یا به یا کنځلې به شروع شي یا به بوختانونه شروع شي بل به هېڅ هم نه وي. نو بیا په دې حالاتو کې چې کوم دی نو دوی به زر کنځلو له او بوختانونو له به زور ورکړي او حقیقت به چې کوم دی نو هغه مسا کوي. نو دغه منصوبه چې کومه ده هغه اوس په علیم خان باندې هغوی یې ورړی ګینې باقاعده ویډیو شته چې د سیند غاړې ته په خپله تللی دی او د دې تشهیر یې کو اول ته کې ودرېده چې قومه دا یو داسې منصوبه ده چې دې منصوبه کې به چې کوم دی نو ستاسو ډېرې زیاتې پیدې وي او دا به چې کوم دی نو ډیولپمنټ کې به یو ډېر مهم کردار ادا کړي. خو دغه ډیولپمنټ څو دغه ډیولپمنټ کې چې کوم دی نو دغه بند شو نالې ورته بندې کړلې او بالکل چې کوم دی نو هغه لارې یې ورته بندې کړلې او هغې دغه
لوی نقصان چې کوم دی هغه وکړو او لاهور کې هم چې کوم دی نو اوبه ګرځي. دغه شانتې دا راوي سیند باندې دا و چې راوي سیند به یو ناله جوړ شي او بس دا به یو ډېر دغه وي 15,000 ایکړ ځمکې ذکر کوي چېرې دونه پورې به دغه وي او دا به یو هغه وي. خو بهرحال سیلاب چې کوم دی نو دغه ځای کې ډېر زیاته تباهکاري کړې ده خو هغوی په سیاسي جګړو کې نښتي دي او داسې یو ټویټ یې کړی دی چې په هغه ټویټ کې وایي چې یاره د افغانیانو خلاف اپریشن نه دی پکار، د ترهګرو خلاف چې کوم دی نو اپریشن نه دی پکار. او ټویټ یې په هغه ورځ کړی په کمر ورځ چې 53 ترهګر چې کوم دی نو دا د دغه دهشتګرد چې کوم دی نو دی ووجل سیکورټي فورسز والا. نو د ټویټ وکړو چې یاره داسې اپریشن نه دی پکار او به دا هماغه خبره ده هغه 40,000 سټل کړی چې و که نه چې راوستي وي او بس وي امن و امن اگر چې نو خو دوی ته امن و. نو هغه شانتې چې یاره د دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی نو بالکل کار مه کوئ او بل افغان مهاجرینو خلاف اپریشن چې کوم دی نو دا دې بند کړی شي. دا هم د هغوی یو خبره ده. نو یو خو مې خلکو ته دا خواسته چې 3 ورځې پاتې شوې، 3 نه 2 ورځې 31 اګست چې کوم دی نو اخیری دغه ده نو 3 ورځې بالکل پاتې شوې. 45 سالې په دغه ملک کې تېر کړل. یقینا چې هجرت کې د یو مل نه بل مل ته ځې دې ملک کې هغوی پیدا شوي دي، رشتې کړي دي او پردی کټ د نیمې شپې وي هغوی کتل چې نه ځان له کورونه پاخول او نه بل څه کړي دي. هغه دې وخت کې روان دي نو چې چېرته هم ځي نو بالکل چې کوم دی نو د دغې خلکو له مینه ورکې او چې په مینه باندې لاړ شي. خو دې وخت کې حکومت فیصله کړې ده او دوی چې کوم دی نو د دوی په دې ملک کې په دې صوبه کې انتشاري بیانونه به ورکوي چې انتشار به چېرته پیدا کوي. اپریشن باندې دستخط وکړو په باجوړ کې دلته په میډیا باندې رالل چې یاره داسې به دا غلطه ده او دا هغه ده. افغانیانو ته کیمپونه جوړ کړل لیږي په دغه صوبه کې او دلته کې دا خبرې کوي چې دا نه دي لیږل پکار او دې خلاف اپریشن نه دی پکار. نو منافقت روان دی، چولټ منافقت روان دی. نو دې بیانونو چې کوم دی نو یو انتشار په دې صوبه کې را پیدا کړی دی او دې چې کوم دی نو حالات هغه ډېر زیات چې کوم دی نو دغه کړي دي. نو په کرپشن کې چارج دغه گرفتار باندې پی ټی آی دغه ټویټ چې کوم دی نو دا په داسې یو وخت کې راغلی دی او ګرانو کتونکو لږ وخت له به سوچ وکړو د ازادۍ ورځ د دوی د انتشار سوچ جنگ شروع دی په باجوړ کې او په نورو ځینو کې او د دوی هغې څه کار نشته چې په دې صوبه کې دغه پښتانه در په در خورې په سر کډوال شوي دي په دې باندې خبرې نشته. د یوم کشمیر ورځ په هغې باندې هم چې کوم دی نو د دوی دا کوم صورت حال دی او نن په دې ملک کې سیلاب دی او په دغه سیلاب کې دوی چې کوم دی نو پارلماني کمیټونه استعفا ورکړه. راځئ د صوبایي حکومت نه استعفا ورکړي که نه بیا الیکشنو کې څه چل بوشي بیا وکړي بیا دله خلکو ووټ درکوي بس پرېږدئ دا صوبه. خو دا خزانه تاسو نه پرېږدئ ځکه چې دا خزانه ستاسو په ګریب کې ده. نو ځکه چې کوم دی نو دې ته تاسو توجه ورکړې ده چې خزانه نه وي نو تاسو دې بیا احتجاج وکړئ که نه نو هغه هم پرېښود او دا پرېږدئ او دا نه دي پکار او دلته کې او پارلمنټ کې حاضري نه کوئ او بار لګیا یې نو پارلمنټ ته لاړ شئ. پارلمنټ د مسلو حل دی. بل د سیلاب والي سره ګرانو کتونکو یو دا کومه چې بھارت کې خو د هغې نه چې کومې اوبه موږ باندې راپرېښي دي نو د دغه شدید بارانونو په وجه باندې پنجاب کې سیلاب تباهي کړې ده او تر دې وخته پورې 38 مړه شوي دي او په لاهور کې ډېرې زیاته آبادي چې کومه ده نو هغه د اوبو ډکه شوې ده، اوبو کې راغلې ده. نو دغه آبادیانې چې کوم دی نو هغه محفوظ مقامات ته د خلکو منتقل شوي دي او بھارت نن ماښام چې کوم دی نو بیا یو بله سیلابي ریله چې کنه په چیناب په سیند باندې به راځي. نن پنجاب په شمول چې کوم دی د مونسون بارانونو نوې سلسله هم شروع شي، پیشنګي ورکړې ده او دغه سیلابي صورتحال چې کوم دی نو بدتر کیدی شي. راوي، چناب او ستلج کې طغیاني د لاهور، قصور، جنگ، حافظ آباد او پاکپتن، سیالکوټ، چینوټ، منډي بهاودین، گجراواله، وزیرآباد، سرګودن، اروال، باولنګر او بالپور سمیت چې کوم دی نو په دغه اضلاع کې چې کوم دی نو شدید متاثر کړي دي. صوبه پنجاب کې چې کوم دی نو د 4 د خایونه
دا سلور د خایو کې چې کوم سیلاب راغلی دا هغې نه بدترین سیلاب چې کوم دی هغه د حکام مطابق چې کوم دی په دغه روا هفته په دوران کې راغلی چې 14,60,000 نه زیات خلک چې کوم دی هغې خپل کورونه پرېښي 14 لکه او 15,000 خلکو خپل کورونه پرې محفوظ مقامات ته چې کوم دی هغوی تګ روان شوي دي. دغه په پنجاب کې خالیه سیلاب چې کوم دی نو په سورو کلي چې کوم دی نو هغې کې تباهي کړې ده او په دې کې دا کم فصلونه دي نو هغه چې کوم دی نو هغه اوبو خراب کړي دي. پنجاب ډیزاستر منیجمنت چې کوم دی نو هغه د مونسون طوفاني بارانونو او د ګاونډي ملک چې کوم دی نو د هغې کې کم د ډیمونو د هغې کې زیاتې اوبه چې کوم دی د پرېښودو نو دغه 3 دریاګان چې کوم دي هغې کې د اوبو دغه بهاو چې کوم دی نو زیات شوي دي او په بعض ځینو کې دغه دریا په کناره چې کوم دی نو هغه ماتې کړي دي. د هغې په وجه باندې 1492 نه زیات کلي چې کوم دی نو د سیلابي هغې کې اوبه داخلي شوي دي. نو دا یو ډېره غټه صورتحال دی چې دا کوم ما تاسو سره بیان کړه په دې دغه کې نو ډېره لویه تبعیه یې کړې ده. الله دې چې کوم دی نو موږ ته خیر کړي ولې چې بیا چې کوم دی نو هغه پیشنګي شوې ده. بیا ګرانو کتونکو د اخرنۍ خبر به دا کوم او سجاد علي تورنزی طرف ته به ځم او دا خبر چې کوم دی نو صوبایي دارالحکومت پېښور او هغې سره نږدې قبایلي اضلاع کې چې کوم دی نو د افغان مهاجرینو لاړخه جعلي دستاویزاتو په ذریعه باندې د پاکستاني شناختي کارډونو حاصلولو انکشاف شوی دی. ذرایع مطابق په پېښور او په زم ضلعو کې په لوی تعداد سره افغان مهاجرین چې کوم دی د 1900 د پالیسۍ سهارا اخیستې ده او جعلي دستاویزات په ذریعه باندې پاکستاني شناختي کارډونه چې کوم دی نو هغه حاصل کړي د 1978 پالیسي چې کومه ده. د ذرایع مطابق وایي چې افغان مهاجرین دغه زاړه تاریخونه کې جوړ کړي دي او هغه کې وایي چې مینول شناختي کارډ، ډومیسیل، کرایه‌نامې، ډرایوینګ لایسنس او د ځمکو جعلي کاغذات چې کوم دي هغه هم جمع کړي دي او دغه کارډونه چې کوم دي جوړ کړي. افغان مهاجرین جعلي شناختي کارډ چې کوم دي د اجرا حوالې سره ذرایع ویلي چې جدید د پرنټ او د تازه صفحاتو واضح کیږي چې دا دستاویزات جعلي دي. د ذرایع مطابق بعض خلکار او مقامي انتظامیه دغه مبینه ملي بګت دغه جعلي شناختي کارډو تصدیق کړی دی او د هغې نه پس چې کوم دی دغه درخواستونه چې کوم دی هغه منظور کړی شوي دي او دغه علاقې خلکو مطالبه کړې ده چې دغه جعلي کاغذات په ساینسي طریقې سره د هغې معاینه وشي او دا دستاویزات جوړونکو والا چې کوم دی په ضد د کارویو شي او بل پکې دا خبره کړې چې دویم طرف ته نادره حکام چې کوم دی په دې حوالې وهلي چې شناخت غلط استعمال رکاولو لپاره سخت اقدامات چې کوم دی هغه روان دي. ترجمان نادره سید شفاعت علي مطابق زاړه شناختي کارډ چې کوم دی او نور ثبوت تصدیق نادره او متعلقه صوبایي حکومت چې کوم دی نو هغه کوي. هم عوام د پاک آی ډي موبایل اپ په ذریعه باندې د څه غلط اندراج اطلاع چې کومه ده هغه موږ ته راکولی شي. پاک آی ډي داسې تاسو په چا باندې شک وي نو په دې باندې چې کوم دی نو تاسو دغه کولی شئ. اوس ګرانو کتونکو دغه ریله چې کومه ده په 3 ورځو کې به د سیلاب ده دا به سند ته رسي. الله دې سند کې هم خیر کړي. پاکستان کې دې وخت کې سیلاب ډېره زیاته تباهي وکړه. زموږ پښتونخوا چې څنګه ووالې شوله بونیر، سوات، باجوړ او دغه شان صوابۍ، منصیره، بټګرام او مزید پیشنګي شته. احتیاط ډېر زیات ضروري دی. ګرانو کتونکو خبرې ترې به کوو تعلیم باندې. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهه ده. د ټولو مخکې دغه تعلیم پرایوټ کیږي، سکولونه پرایوټ کیږي. پرایوټ ایجوکیشن په خپل ځای یو بېل ادارې دي خو سرکاري چې کوم دی نو هغه اوس پرایوټایزیشن طرف ته رواني. څنګه چې ټیکهداري نظام شو د هسپتالونو نو زه خو د خپل ځاني نه یم مطمئن دغه هسپتالونو دغه نظام نه چې کوم ټیکهداري نظام شو ځکه چې سرکاري ډاکټر عزت خو بیا هم خبره به مو کې انکوایري به مو کې خو دغه خلک چې کوم دی نو دغه موقع ورکولی شي. نو ټولو مخکې په دې باندې لږې خبرې ترې کوو. سجاد علي تورنزی صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو په دغه پروګرام کې چې تاسو موږ له وخت راکړه. لومبي جي د دې وخت کې 400 کې څه پوزیشن دی د پرایوټایزیشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لخان شیرپور تاسو یو جهان منه. پرایویټایزیشن چې کوم ګورنمنت له طرف نه دغه شوی دی، اناونسمنت شوی دی، نو هغه په ټرایل بیس باندې دی وخت چې کوم زموږ انفارمیشن دی او څنګه طریقې سره شوی دی، هغه دا دی چې انفراستراکچر به ګورنمنت ورکوي او هغه چې کوم ادارې ته ګورنمنت اداره میلو شي هماغه سټاف کوي پکې، سټوډنټس پکې هماغه شان څنګه چې ګورنمنت سکول کې فری تعلیم کوي، دغه شان موقع اداره کې هم فری تعلیم کوي. صرف دونه بشي چې کوم پرایویټ چاته میلو شوي هغې ته به د ماشوم په سر چې کوم پیمنټ کوي نو هغه به ګورنمنت کوي. اوسه پورې خو دا دغه د دې نه زیات وضاحت لا نه دی شوی، چونکې د ګورنمنت د پالیسیز هېڅ پته نه لګي، اینی ټایم چینج کیدی شي. خو خبره دغه ده چې دې وخت کې د ګورنمنت په یو ماشوم باندې د اندازې مطابق د 22 نه 24,000 روپیو پورې پر منده په یو ماشوم د ګورنمنت سکول کې د ګورنمنت کاسټ راځي. نو دوی چې کومه اندازه لګولې ده نو هغه د 4 نه واله 5,000 روپیو پورې کوم چې دا پرایویټایز کوي ادارې، نو په دغې ماشوم به کاسټ راځي او دا نور چې کوم دی د 20 نه واله 19,000 روپیو پورې دا به دوی ته بجټ کېږي. د اندازې مطابق دوی په 400 کې تقریبا 26 سکول کالجز داسې دي. زما خبره داسې پوره اگزیکټ زه نشم ویلی، خو دغه شان ده چې دا دوی پرایویټایز کولو اعلان کړی دی، خو وضاحت تر لا دې دمه پورې موږ ته کلیر پالیسي نه ده میلو شوې چې دا به څنګه طریقې کار کوي. صحیح. خاصه جدلي صاحب لږ به راشو ستاسو دغه طرف ته تعلیم کې کله نه خپه ښودلې ده، قدم هم کله ښودلی دی؟ 2009 ما په ایجوکیشن سیکټر کې قدم ایښودی دی او تر دا دم لګیا یم په دې سیکټر کې. سټارټ ما د خپل یو ارګنایزیشن و چې کوم اوس هم زه رن کوم، هیومن سپورټ ارګنایزیشن د دې نه اخیستی دی. په دې کې مونږ چې کوم دي څومره غریب طلبا وي، مستحق طلبا وي، هغې ته مونږ سکالرشپ ورکوو. مختلف ډونرز دي را سره، د هغې په ذریعه مونږ هغې په مختلف سکولز کې، کالجز کې، یونیورسټیز کې هغې مونږ فیسیلیټیټ کړو. د هغې چې کوم هغه فیس دي نو هغه زمونږ دا چې کومه این جی او د هیومن سپورټ ارګنایزیشن هغه دا دوی برداشت کوي. 400 کې 2015 کې راغلی، دې نه مخکې زه پېښور کې وم. 2015 نه زمونږ دلته دې وخت کې 4 ادارې چې کوم دي د اپریشنل دي، هغې کې یو انټایر کالج دی چې په هغې کې ډېر زیات کورسز دي مونږ سره. زمونږ دعوه ده انټرمیډیټ لیول هم دي، پیرامیډیکل ډپلوما هم دي، بي ایس پروګرام هم دي، آی ټي کې مونږ سره دي، نرسنګ پروګرام دي را سره. داسې زمونږ سکول دی د سپیرټ سکول د نرسنګ نه میټرک لیوله پورې دی. داسې زمونږ سپیریر کالج دی چې هغې کې مونږ سره اف ایس سی پروګرام هم دی. اف ایس سی بیا مونږ سره 2 قسمه دي، د فیډرل بورډ اسلام آباد نه هم دی، پېښور نه هم دی، یو کې کوم چې د حکومت برطانیه نه رجسټر یو پروګرام دی، یو کې لیول 3 پروګرام وکړي، هغه هم مونږ سره په سپیریر کالج کې شته. مشان بي ایس پروګرام پکې را سره شته. د ټولو نه چې کومه خوشاین خبره ده اوس مونږ اف ایس سی نرسنګ متعارف کړه. سبا انشاءالله تعالی زمونږ کالج ته چې کوم دی د فیډرل بورډ سیکرټري صاحب را روان دی، نور عمله را روان ده، زمونږ د کالج انسپکشن کې. نو په 400 کې دا د 400 د خلکو لپاره ډېره خوشاین خبره ده چې هغه ماشومان چې هغوی به د اف ایس سی نرسنګ لپاره اسلام آباد ته، پېښور ته، ایبټ آباد ته تلل، موږ اوس دلته په ډور سټیپ باندې راوړل، هغه موږ دلته خو دې نه علاوه زموږ اکیډمي ده د سات په نوم باندې د سپیریر ګروپ اف کالجز پروجیکټ دی، هغه موږ لانچ کړه سیکنډ ټایم کې. هغې کې موږ سره ډي آی ټي پروګرام دی، انډیکیټ دپاره چې کوم پریپریشن کېږي هغه دی. فرسٹ ایئر، سیکنډ ایئر، 9 10 د دې کوچنګ کلاسز دي را سره، ایم ټي ایس پریپریشن دی. دا ټول کورسونه دي. ما هغه ورځ دا کل تقریبا 42 کورسز دا موږ د دې وخت کې 42 کورسز پروګرام چې کوم دی دا موږ د دې وخت کې ورکوو. ستاسو د ریډیو په وساطت به زه د 400 چې کوم مستحق چې کوم د زکات مستحق وي یا نور داسې غریب وي، نو موږ سره داسې سیټس راغلي دي چې هغه فرض کړه کالج لیول باندې، بي ایس لیول باندې، نرسنګ لیول باندې، ډپلوما لیول باندې، نو هغه موږ سره مختلف ډونرز دي د هیومن سپورټ ارګنایزیشن په ذریعه هغه موږ فیسیلیټیټ کوو. د هیومن سپورټ پروګرام نه تر اوسه څومره ماشومانو ته تعلیم ورکړی دی؟ د هیومن سپورټ ارګنایزیشن په دې 24-25 سیشن کې تقریبا موږ 60+
د کې د سکول لیول هم شته، د کې د انټرمیډیټ لیول هم شته. دا ماشومان هم فیسیلیټیټ کړي چې هغه په مختلفو ادارو کې په 400 زه صرف خبره کوم. دا چې ټولې صوبې خبرو کې بیا ډېر زیات دي، خو په 400 کې چې کوم دی نو دا 60 پلس داسې ماشومان دي چې هغه موږ سکالرشپ ورته ورکړي او فری ایجوکیشن حاصلوي. سجلیل تورنځی صاحب سوپیریور یو برانډ دی که نه، نو دې وخت کې یو سړی داخله لي هغه وایي چې زه د ښه نه ښه برانډ کې داخله والم. بل داسې موږ خلک هسې بار به ځو، اسلام آباد ته ځو، پېښور ته ځو، بچي لیږو، نو د دغې کالج حوالې سره تاسو هغه والدینو ته چې هغوی پیسې هم لګوي، چونکې تاسو دلته کې چې دا کم پیس دی د دې خپل او دا کم تاسو اوس اخلئ، نو لکه ډېره ښه موقع هم 400 الله ورکړې ده. بالکل د سپیریور ګروپ اف کالجز زه وایم ډیجیټل دور دی او پیرنټس دی، ماشومان دی، اول په ګوګل باندې سرچ کړي چې سپیریور ګروپ اف کالجز څه شي. سپیریور ګروپ اف کالجز دی وخت کې په رینکینګ کې پاکستان کې په فرست نمبر باندې فرست نمبر باندې دا تاسو ګوګل کولی شئ، سرچ کولی شئ. زمونږ پاکستان کې دی وخت د ټولو نه زیات زمونږ د ګروپ کالج 260 پلس دا زمونږ کالج 500 پلس دا زمونږ سپیرټ سکولز دي. و یونیورسټۍ زمونږ پاکستان کې دي، یو زمونږ د دوبۍ کې دی، 32 زمونږ هاسپټل دي، زمونږ خپل اسرا ناهید میډیکل کالجز دي، زمونږ خپل انجینیرینګ یونیورسټیز دي، 4 زمونږ ټي وي چینلز دي. دا ما تاسو ډېر شارټ وي، دا تاسو سرچ کولی شئ. 7 لاک سټوډنټس، دا 7 لاک سټوډنټس دې وخت کې دا هسې نه دي، دا د والدینو او د دې سټوډنټس اعتماد دی. موږ هغه کوالټي اف ایجوکیشن ورکړی دی، نو ځکه موږ دې حد ته رسېدلي. په 400 کې هم دا قدم موږ اخیستی دی. زه والدینو ته هم ماشومانو ته هم تاسو راشئ موږ سره داخله وکړئ، 1 روپۍ فیس مه ورکوئ تر څو چې تاسو سیټسفاید نه یئ، تاسو مو تر هغې پورې فیس نشئ اخیستی. سجاد صاحب دې برانډ ته دلته څنګه سوچ وکړو؟ دا خو لکه هغه ځلیو کې زه چې پیسونه وګورم، زه ریپور ته تللی وم، ریپور کې ما چې کتل نو کم رش وپې او دلته کې د داخلو څه معیار دی، لکه خلک د داخلو نه یریږي، بعضې نیم خلکو بلډینګونه ښکلې جوړ کړي وي، خو دننه پکې کار نه وي. بالکل زمونږ د نور کیمپسز فیسز ډېر زیات دي. په 400 کې موږ ډېر مینیمم فیس اخلو. د هغې وجه دا ده چې زه خپله ده چې دې خاورې یم او موږ ته پته ده چې موږ ټول یو شان میډل کلاس خلک یو. زمونږ په دې ضلع کې غربت دی، ماشومان فیسونه، والدین هغه شان د هغې قوت خرید چې کوم دی ختم شوی دی. نن سبا چې کوم انفلیشن دی، نو په هغې کې موږ د هیډ آفیس چې کوم رولز دي هغه موږ نه دي فالو کړی، سپیشلی په فیس کې موږ ته دا سپیشل ریکویسټ کړو چې زموږ علاقه غریبه ده، دغه فیس نشي ورکولی. نو ډېر مینیمم فیس دی کوم چې عام په یو لوکل کالج فیس وي، هغه فیس کې به موږ انشاءالله په برانډ کالج کې ورته داخله ورکړو. انټرنیشنل سټینډرډ او کوالټي ایجوکیشن به موږ ورکړو. څونه کمرې ماک سپورټس حوالې سره یا د جنکو دپاره هلکانو دپاره ډېر خلک دلته کې خو پښتنه معاشره ده، نو وایي چې یاره ځان له څانګه وي که نه، نه لکه تاسو به موږ خلکو ته ویلي هم دي، خو تاسو مو ووایه چې دغه هم څه سوچ کوئ؟ علب خان بالکل د دې ځای چې کوم اقدار دي، د دې ځای کوم روایات دي، د هغې مطابق زمونږ د ګرل سیکشن چې کوم دی هغه جدا دی، د هغې جدا ګیټ دی، د هغې جدا عمله ده، د هغې جدا انوایرمنټ. د بوایز سیکشن چې کوم دی هغه زمونږ جدا سیکشن دی. موږ 200-300 پورې اډمیشن کوو، زیات کوو نه. د هغې وجه دا ده چې موږ د کوانټټي په ځای په کوالټي باندې یقین ساتو. موږ دغه شان چې څنګه زموږ سپیرټ سکول خاصه ده چې موږ په یو کلاس کې د 22 ماشومانو نه زیات نه ګورو، نو دغه شان په کالج لیول باندې زموږ دا کوشش دی چې د 25 ماشومانو نه یو کلاس کې زیات نه کړو. د هغې وجه دی چې دا بیا کوالټي مینټین کول هغه بیا ګران وي چې کله کوانټټي زیاته شي نو کوالټي هلته نه وي. موږ دلته د کوانټټي پر ځای کوالټي له ترجیح ورکړې دی. مینیمم لږ سټوډنټس چلو، ښه سټوډنټس، ښه انوایرمنټ. ما تاسو چې څنګه وویل چېرې په پاکستان کې دې وخت کې په 1 نمبر دغه برانډ دی که نه، ما د سپیرټ زه ګورم، نو د سپیرټ کې داخلو دپاره تاسو یو خاص میاشت ورکوئ چې 22 کسان پکې اخلئ، نو دې وخت کې لکه 59 خو 55 ما ته مثانو دغه راغلي که نه لکه علب خان تاسو وګورئ، تاسو زموږ د سپیرټ سکول چېرته اډورټایزمنټ نه مې نه کوي. د هغې وجه دا ده چې کوم پیرنټس په دې پوه دي، زموږ په دې سیسټم پوه دي، نو هغه همغه پیرنټس مطمئن دي هغې ځان سره نور ماشومان په خپله راولي. هغه مطمئنه چې کوم کلاینټ ورته ووایم یا کسټمر ورته ووایم یا سټوډنټ هر څه چې ورته ووایم،
هغه خلک چې کوم مطمئن دي نو هغوی په خپله چې کوم دی هغه پوه خلک په دې سیستم چې پوه دي هغوی مونږ ماشومان راولي مونږ ته د اډورټایزمنټ ضرورت نشته مونږ سره دې وخت کې ځای نشته د هغې وجه دا ده چې مونږ په کلاس کې د 22 میکزیمم 25 نه زیات ماشومان دا ما حمدالله جان صاحب نه دا خبر اورېده نو زه خو هغه فایټي او ډېر غټ سیکشن دی نو ما ته وایي هغه شاګردان چې کوم دي د هغوی والدین هغه چې را روان دي نو دا اعتماد دی چې سپریټ کې څوک یو پرې سبق ووایي نو بیا هغه خپل ګاونډي ته هم وایي یار دوست ته هم وایي رشتهدار ته هم وایي ډېر رشتهدار لکه دې وخت کې د صحافیانو بچي هغه سپریټ کې لکه ما ولیدل که نه الحمدلله مونږ سره چې کوم د دې ځای پروفیشنل خلک دي کوم چې ډاکټرز دي کوم چې ججز دي کوم چې په ښه اوسو د هغوی ټول بچي چې وګورئ به مونږ سره بس بل زه تاسو ته یو بله خبره کوم الحمدلله نن ورځې پورې دا آن ریکارډ خبره ده سپیریر کالج کې تاسو نن ورځې پورې فیل ماشوم نشئ سپیریر کالج کې نن ورځې پورې موږ مایګریشن نه دی شوی نو دا څه وجه ده دا اعتماد دی دا کوالټي اف ایجوکیشن اوس هسې یو سازش ته هم خبرېږم چې ستاسو سکول د کالج ټیچر چې کوم دی هغه هغې له لالچ ورکړی کېږي که نه نو دا هم د سپیریر د کالج یو ګټه ده چې دې وخت کې د سپیریر کالج ټیچر چې چا خپل کالج ته بوتو نو هغه به خپل کالج ښه زه علف خان دا خبره کوم زه په فخر هم کوم نومونه زه نه علم دلته داسې نور برانډ کالجز رالل چې هغې کله دلته انټري کوله نو فرست ټارګټ د هغې سپیریر کالج و د هغې سټاف هغې ته پته وه چې د دې سټاف چې کوم دی دې کې خواري نشته دا الریډي ټرین دي زمونږ یو سیسټم دی زمونږ هیډ آفیس زمونږ ټیچر له ټریننګز ورکوي د سپیریر چې کوم ټیچرز دي کوم سټاف دی چې هغه په څنګه طریقه هایر کوي نو هغه دغه ادارو ته پته وه چېرې موږ داسې مارکیټ کې دغه کوو نو الریډي د دوی دا ټرین ټیچر ولې نه ده کوو دا زیات سیلري لالچ ورکوو زه په فخر کوم چې الحمدلله زمونږ ټیچر میجورټي ټیچر چې کوم دي نو دغه ادارو خپل طرف ته دغه کړل موږ کمی نشته نور خلکو له موږ جنګ ټول له مواقع ورکړي هغوی موږ ټرین داسې کوو چې هغوی به کوالټي ایجوکیشن کې چې کوم دی بیا کوم ټیلنټ ټیسټ چې وشو هغې کې څونه سټوډنټانو ته موقع ورکړله هغې کې موږ 20 سټوډنټس ټارګېټ وو چې کوم سکالرشپس وو هغه 20 سیټ زموږ فیل شوي دي خو ما چې څنګه تاسو ته وایي چې هیومن سپورټ ارګنایزیشن په تھرو څه ډونرز ما سره رابطه کړې ده نو داسې ماشومانې چې د هغې والدین یا هغې مالي وسایلو په وجه نشي تعلیمي اخراجات برداشت کولی نو هغې موږ سره رابطه کولی شي هغې له موږ فری ایجوکیشن ورکولی شو که هغه ډپلوما لیول باندې که هغه PhD لیول باندې که هغه نرسنګ لیول باندې او که هغه BS لیول باندې زه یو بله خبره کوم لکه غریب سړی دی خو یا سبق وایي نه چې سبق وایي چې ښه په مینه باندې وایي او چې بیا وایي او سپیریر کې چېرته ټاپ که نو هغه تنګي کې یو بچی ټاپ کړی و تاسو ما ته وایي چېرې دی له 10 لک روپۍ هم ورکوي یو ګاډي هم ورکوي او تر اخره پورې تعلیم هم پرې ورکوي هغوی داسې لالچ شانتې وګڼه چېرې څه به نو لکه زه وایم چې سپیریر کالج کې دغه مې یو لوی پیدا ده بلکل دا آن ریکارډ خبره ده تنګي کې چې کومه ماشومې ټاپ کړې وه د نن نه یو کال به مخکې نو زمونږ چې کوم چیرمین دی د سپیریر ګروپ اف کالج چودھری عبدالرحمن صاحب د دې چې کوم RD دی هغې سره یې رابطه وکړه ریجنل ډایرکټر چېرې تاسو د سپیریر کالج 402 کیمپس ډایرکټر سره رابطه وکړئ دغې ماشوم ته مونږ 10 لک روپۍ کیش او یو ګاډي ورکړو چې دا زمونږ کالج ته راشي نو په هغې کې تاسو ګواه چې ما تاسو هغې پسې لېږلي وه ما ورته چې تاسو هغې ته ووایئ چې دا فیسیلیټیز به له مونږ ورکوي نو دا خاصه شته چې کوم ټاپرز دي د هغې دپاره بیا زمونږ د سپیریر ګروپ د طرف نه ډېر ښه پیکیجز ګرانو کتونکو ستاسو ډېر زیات کالز را روان دي خو چېرې سجاد علي تورنزی نه څه پوښتنه کوې د تعلیم حوالې سره نو په دغې به زه ستاسو کالز اخلمه نو په دغې باندې تاسو چې کوم دي نو مونږ سره راځئ نو بلکل را سره راتلی شي ګرانو کتونکو سجاد صاحب خپل هم تشهیر نه کوي او مونږ غواړو چې زمونږ اورېدونکي مونږ د یو داسې ادارې نه خبر کړو خپل هم ورکې هېڅ لالچ نشته دی خو چې خپله یو سیز ججمنټ کې او مطمئن شي نو نور په چا باندې نه زور شته نه هم چاته دا دي چې چېرته سپیریر کالج کې خپله بچی داخله کړي یا بچی داخل کړي خو دومره درته دا وایو چې سکور او د پښتو د اقدارو نه مالامال د باقاعده چې کوم دی نو سالګري هم پکې کېږي فنکشن هم کېږي ټور هم کېږي دا هم کتلي سجاد صاحب
لکه ډېرې بچې هغې پکې ډېر انټرسټ اخلي. کریکولر اکټیویټیز مونږ ډېر زیات کوو زمونږ اداره کې. مونږ ماشوم چې کوم دی د هغې پرسنالټي ګرومینګ کوو، هغې ته مواقع ورکوو. یو کال اخلي چې دې څه وایي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاهد خبرې ګور مرغلانه جی ضرور. سلطان علي تورنزي صاحب ته هرکلی وایم. صحیح دی. خو زما بچی دی تقریبا په 9 کلاس کې دی که نه. او نو روانه 9 ته ورسېدو خو پس او سکل په سرکاري کې. صحیح. نو هغه په مخکې تعلیم ته بالکل زما لکه سترګو نه ګډوډي معذور او دغسې تعلیم ته مو څه خو هغه شوق شته ډېر. نو بس خو 400 ته رالیږي نو دلته به ولس ټایم ورکړو. انشاءالله دا واده در سره کوو چې سپیریر کالج کې به تعلیم وي او چې لا ټاپ یې کړو نو دا نستي به هم دې غوسه شي. بالکل والله چې دغه خبرې په مخکې ما دا پروګرام دی زه اورېدلی او نن مې ډېر واورېدو که نه. صحیح. نو ما چې دا 10 کلاس پاس کې که نه په دې نغه کې سرکاري کې بالکل صحیح ده. سجاد صاحب دلته جواب درکوي ووره ښه. بالکل ستاسو مهرباني. تاسو مونږ تفون وکړو ستاسو ماشوم دپاره چې څنګه علب خان وي او مونږ دې نه مخکې په خپل ډسکشن کې دا خبره وکړه چې دوی کله دا کمپلیټ کړي نو دې ته مونږ بالکل ډیګري لیول پورې فری ایجوکیشن ورکولی شو. صحیح. ګرانو کتونکو کال ستاسو ډېر زیات را روان دی خو وخت سر ته رسي انشاءالله دې لپاره بیا زه سجاد علي تورنزی هغه راولم خو زه ستاسو دغه لپاره به یو کال والم. کال ډراپ شو او وخت کمی دی نو صرف مې تاسو ته خبرتیا درکوله او دوی نه مې دا څلورم ورځ ده چې ټیم ته اخلم او نن مې ورته هر څنګه چې خو راشئ. هلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. علب خان صاحب زه پلانغار نه خبرې کوم. زمونږ د زم د لو لپاره پکې څه شته؟ بالکل شته. ولې نشته؟ یاره که خارجي خپله یو ماشوم دی ما اوس ډګري کالج سنجي کې داخل کړی دی خو زما زوی چې الحمدلله ټایلنټ شته دی. چې ټیلنټ ماشوم پکې وي که نه نو زه یم تعلیم به هم کوي او جاب به هم کوي خو ټاپ یې که نو دا اداره وله ډېر ښه اپر ورکوي. مهرباني چا سره به موږ سره رابطه وکړو. انشاءالله زه تاسو ته نمبر وایم بیا ټول ولیکئ ښه. ډېره مننه. سجاد صاحب د خپل نمبر هم ورته وي وخت سرته رسي. کم چې مستحق ماشومان کم چې د سکولرشپ لپاره اهل ماشومان او قابل ماشوم چې وي ګرانو کتونکو چې تاسو کې قابلیت دی که نه نو زه یم ډېره غټه انشاءالله د ایجوکیشن نه به نه پاتې کېږي. زموږ نمبر تاسو ځان سره نوټ کولی شئ 0333923850 0333 93 385 دا کانټیکټ نمبر. ډېره زیاته مننه کوم سجاد صاحب په دغه پروګرام کې ګرانو کتونکو دې سره سره د سټیزن سکول خو څوک نوم وری نه غم ده سجاد صاحب سرپرستي ورته اصله ده د هغې نه پکې مشورې اخیستل کېږي. زه د هغې انتظامیه ګورم چې د دوی سره ناسته پاسته کوي نو هغه د سټیزن سکول چې کوم په یو بانډه کې دی خو دغه ځای کورونو والا خلک مونږ ګورو تاسو یې نورو دغه ته وړئ نو دغه برانډ کې خپل ماشوم چې کوم دی نو بالکل داخلولی شي په ډېر کم پیسه. چونکې مونږ د سپیرټ یاد کړه نو د سپیرټ پیس تاسو په پېښور کې یا په دغه کې تپوس کوئ نو د هغې په نیمه دلته کې دی. خو د سټیزن چې کوم دی چې کوم دغه علاقه کې مخو ډېری پلټو علب خان آباد دغه علاقې چې څومره نو بالکل خپل ماشومان چې کوم دی نو هلته کې لېږلی شي او په دغه کې چې کوم دی نو په ډېر کم پیس باندې خپل بچې چې کوم دی نو ډېر ښه طرف ته بوتلی شي. یو سړی و چې زه پې اعلی تعلیم وکړم ما په اسلام آباد کې به بچي ولې تعلیم ونه کړ نو په خپل کلي کې پې کولی شي او په دغه برانډ کې پې کولی شي. ډېر زبردسته موقع تاسو ته ما درکړله. قابل ماشوم دی هغه چې زه ټاپ کوم نو هغه سره سټام لیکو چې زه ټاپ کې بورډ که نه نو ستا به مزې وي په سپیریر کالج کې. نو ګرانو کتونکو دې سره سره د الټراساونډ ذکر کوم. فیمیل الټراساونډ چې ورکې دلته 400 کې نشته دی نو 400 د رزړو هسپتال مخې ته چې کوم دی 400 د کلر ډاپلر الټراساونډ یاد ساتئ. فیمیل زنانه چې کوم دی ډاکټره پکې د غرمې نه واله ماښامه پورې ناست دی او چېرې تاسو په فیمیل ډاکټرۍ باندې خپل الټراساونډ کول غواړئ نو بالکل تللی شئ. د خپل پروډوسر علي او خاطر جان ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو دغه زموږ نننی پروګرام انشاءالله خو جوندو بل پروګرام کې به سره بیا حاضرېږو. داسې خبره شوې وي چاته بده لګېدلې په هغې د هغې نه معافي غواړم. دې خلکو ته دا وایم او د 2018 نه واله 25 په دې سوشل میډیا باندې ګالم ګلوج بوختانونه کنځلې یو څه بل څه ځان ګناهګاروي هېڅ هم نشئ کولی. ځان ګناهګار یو مفتي سره مې لو شی
یو علمدین سره ملو شوی زه صاحب به په سوشل میډیا دا کار کوم او چې چاله کوم هغه ته سونه پیدا ده نو مونږ ته پیدا ده خو ځان مو ګناهګاروي دا ستاسو د والدینو تربیت ښيي نو د دې نه اجتناب وکړئ دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق وایه د حق ملګرتیاو کې جهات اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه د لوی الله امان